دا خره عوام زه په دې خنزیر مولا باندې پوهېږم چې دا ګورې لوی منافق ده. دا خنزیر مولا، دا بېدینه مولا، دا بددینه مولا، دا بېوقوف مولا، دا منافق مولا، دا دروغجن مولا چې دا د عوامو ته یوه خبره کوي، خلکو ته یې چې مړه موږ خو اتحاد کړی ده، سړیا موږ په بل طرف یو. ته په رب یقین وساته زیامه چې زه د خپل زړه بار راوباسم چې د عوام زه پوهېږم. دا خره عوام زه په دې خنزیر مولا باندې پوهېږم چې دا ګورې لوی منافق ده. دا خنزیر مولا، دا بېدینه مولا، دا بددینه مولا، دا بېوقوف مولا، دا منافق مولا، دا دروغجن مولا چې دا د عوامو ته یوه خبره کوي، خلکو ته یې چې مړه موږ خو اتحاد کړی ده، سړیا موږ په بل طرف یو، دا په بل طرف ته. زه څنګه دا عوام پوهېږم، زه څنګه دا خره عوام پوهېږم په دې مولیانو باندې؟ دا نه پوهېږي، قسم ده که پوهېږي او ما ته خلک شر پسندوي. زه درته یم چې دا منافقان دي، دا مذبذب دي، دا دوه مخي دي، تا ته یوه کوي او هغه ته بله کوي. خره عوام، خنزیر مولا، دا څه شی شو؟ خره عوام، خنزیر مولا څه شی شو؟ کنځلې شوې که نه شوې؟ تاسو نه تپوس کومه، خره عوام، خنزیر مولا کنځلې دي که نه دي؟ او حضور صلی الله علیه وسلم د چا د منبر نه چې مونږ بیان کو، په کوم منبر چې مونږ د دین دعویدار یو، په هغه منبر دا کنځلې نه کېږي. او حضور صلی الله علیه وسلم کنځلې کول دا ګناه کبیره قرار کړې ده. او حضور صلی الله علیه وسلم کنځلې کول، رد بد ویل، دا د منافق سړي نشانه ګرځولې ده. نو خره عوام و زه دا نشم ویلی چې یو سړی نه پوهېږي، یو سړی کم علمي ده، یو سړي ته پوهه نه ده حاصل، یو سړی د چا په چال چلن نه دی پوهه، نو دا خر دی؟ دا خر نه دی، دا ناپوهه دی. او بل د خنزیر لفظ بیا یو عالم ته چې هغه بیا تا کې هم دومره جرأت نشته دی چې ته بیا د عالم نوم واخلې، هغه عالم ښکاره کې، خو صرف د انتشار پیلا وهلو دپاره چې خنزیر مولا نوم یې ووایه، نوم واله د مولا، کارنامه یې ښکاره که، غلط کار یې خلکو ته ښکاره که، کوم یې غلط کار کړی دی هغه خلکو ته ښکاره که. دا خو ته منافقت کې لوی منافق خو ته ما ته خلک وایي پرېږده دا شی، دا ریاکشن یې مه کوه، د دین کار دا له کتاب مې راغستی دی پروت دی چې داسې بېوقوفه خلک وګورم، دا میټر مې تاویږي، قسم دی دا میټر مې تاویږي.